الرحمن الرحيم. الثالث أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر، لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب. دا درېمه توجیه ده د معتزله د طرفنا. هغوی وایي چې د ختم معنا دک احداث الهیئت ویږي به خبره خدا په حقیقت کې د شیطان کار دی یا د کافر خپل کار دی ویږي. دا د الله فعل نه دی بلکې د دې خپل فعل. خو چون کې صدور چې د کافر نه راغلی دی د دې فعل، نو الله تعالی ولا قدرت ورکړی دی ویږي به خبره. نو نسبت چې الله تعالی ته دلته شوی دی دا داسې دی لکه د فعل نسبت چې ته سبب ته وکړې پوهېږه به خبره باندې. د الله تعالی دا قدرت ورکول سبب شو پوهېږه به خبره باندې. ختم خپله معنا شوله او نسبت الله تعالی ته په دې بنیاد شوی دی لکه سبب ته چې ته نسبت وکړي، چونکې قدرت خدای ورکړی دی. قدرت لکه بنا الامیر المدینه ته کې چې بنا نسبت امیر ته شوی دی، امیر او بادشاه راولګېدو او ښار یې جوړ کړو. نه خو ښارونه نه جوړي پوهېږې، خو هغه سبب وګرځېدو د بنا، نو د سبب د وجې نه هغه ته نسبت ته فعل کېږي د بنا کې. نو دلته ختم معنا خپله معنا ده احداث الهیئت پوهېږې به خبره باندې. او یا دغه اعراض شروع دا دی چې اوس ووې او نسبت الله تعالی ته داسې شوی دی لکه سبب ته نسبت، چونکې قدرت خدای ورکړی دی او یقینا هر چا له قدرت په فعل باندې خدای ورکړي. نو درېیم جواب دا دی چې ان اسناده ان ذلك فی الحقیقة، دا خبره په حقیقت کې فعل د شیطان ده او الکافر یا د چا ده کافر. لیکن لما کان صدوره چې کله د دې صدور راغلی دی عنه د دې کافر نه باقداره تعالی په قدرت ورکولو د الله تعالی ایاه دلره چې خدای دله څه ورکړی دی، نو اسند الیه نسبت وکړلی شو د فعل چې ختم دی الیه الله تعالی ته، او داسې وشولو اسناد الفعل. اسناد الفعل منصوب دی په نزع د خافض سره، یعنی که اسناد الفعل لکه څنګه چې فعل مسندی الى المسبب چاته مسبب یا الى السبب سبب تسی بنا الامیر المدینه تاسو پوه شولئ. یاد مکړله خبره. ورپسې الرابع او څلورم توجیه او تاویل دا دی چې ان اعراقهم د دې اصول او ذیل او ویخونه پوهېږې لما رسخت فی الکفر چې کله دا کفر کې مضبوطې شولې او راسخې شولې، واستحکمت دومره محکم شولو د دې اصول او د دې ذیل او د دې جرړې په کفر کې چې د دې د ایمان دپاره صرف یوه لاره پاتې ده چې الله وي زه په زور په ایمان راوړم، مجبور یې کم څه کم، بس د دې یوه لار پاتې ده الجا او قصر چې زه په اکراه وکم او زبردستی وکم چې په زور ایمان راوړی، نو هغه به کېږي او نوره بله ایمان لار د دې پوهېږې به خبره باندې. نو دلته د ختم معنا دی ترک القصر. الله پې زبردستی ونه کړله، ولې که زبردستی کی نو دا خو د تکلیف خلاف ده. د تکلیف مکلف له چې ته تکلیف ورکوې نو د اختیار سره به ورکوې، هغه په خپله خوښه باندې که کی وبی کی که نه کی نه وی کی پوهېږې. خو چې الجا راغله، اکراه راغله، زبردستی راغله، نو بیا خو ته اختیار ووتو د من نه، دی خو مختار فاتح نه شولو، نو ده په خپله اراده خو دا کار ونه کړلو. نو دلته د ختم معنا څه ده؟ ترک القصر. الله مهر لګولی دی؟ نه، الله اکراه پرېښې ده. اکراه پکار دا و چې اکراه یې کړی وی دی به ایمان راوړی، خو ترک القصر ختم الله معنا ترک الله تعالی قصر او اکراه پرېښودله او دی مجبوره نه کړل. د هغې نه تعبیر د ترک القصر نه په څه سره کړی؟ په ختم سره. تاسو پوه نه شولئ؟ نو الله تعالی ته اسناد څه دی؟ صحیح دی. دا خبره خو صحیح ده.
نو خلاصه ترجمه دا کړي لم یقصرهم علی الایمان، الله دی مکره کړي نه دي، مجبور کړي نه دي په زبانی، او د هغې نه تعبیر په سره وکړو په ختم الله چې څه بو شو نه نه ان اعراقهم د دې ذیل او د دې اصول چې کلم راسخ شولې په کفر کې او مستحکم شولې دوره محکم شولې لم يفق طریق چې اوله رپات نشوله الى تحصیل ایمانهم د دې د ایمان حاصلولو ته سوال الجاء سوا د دې نه چې مونږه مجبور کو پوهیږي والقصر یوم په قهر او اکراه کو زبردستی کو او راشه ثم لم يقصرهم الله تعالی هو بیا دی مجبوره اولی نکړل افقاء على غرض التکلیف دا د عدم قصر د پاره وجه ده چې باقی فاتشي د تکلیف هغه غرض ښه لاندې لیکلي لأن التکلیف للمختار تکلیف خو د چا لپاره او چې دی الله مقصور کی نبیه لم یکونو مختارین نبیه مختار فاتح نشو پوه نشولی په خبره باندې نو عبر عن ترکه تعبیر یو کو د ترک قصر نه بالختم بس سره په ختم سره پوهیږه په خبره باندې فانه دا ترک قصر چې الله تعالی اکراه نکړه زبردستی دا صد لایمانهم دا د دې د ایمان د پارسه شول او پیسه بندیش شول کنه او دا یو قسم دیوال شول دا یو قسم معنی شول ایمان ولی رانوړو الله په قصر نکول دا الله قصر نکول دا خو قبیح شی نه دی چې نسبت الله تعالی ته نشي صحیح خو فيه اشعار په دې وجه کې یو بل خبره معلومه شوله چې دی په خپل گمراهۍ کې حد ته رسیدلی دی ها ځکه چې د دې یو لار سره پاتې شوله چې هغه اکراه ته نه پته لګېږي چې حد نه اوښتي دی ها په بله لار دی د ایمان راوړو ندی چې هغه نصیحت ته یا आवाज دی پوه شو وفيه اشعار دی کې اخبار دی چې علا تمادي امرهم چې د دې معامله لري رسیدلې د پلغی په گمراهۍ کې وتناهي انهماکهم او د دې هغه ننوتل په گمراهۍ کې هغه انتها ته رسیدلې اخري حد ته والبغي او فسقي په ظلم او الخامس پنځم جواب دا دی چې ايكون حکایه ايكون افیسمو دا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دا غون عبارت چې ده نو دا حکایتن خدای ویلې ده ها محکیان هو څه ده نو محکیان هو د دې خپل کلام ده نو دا الله تعالی صرف د دې دا خبره نقل کړي ده ها صحیح کړي ده نقل کړي په نه شولای خبره باندې دی بدا خبره کوله چې قلوبنا فی اکنه زمون زړونه پس کې دي چې په پردو کې خو بن شو کنه نو مهر پرانه غي وفي اذاننا وقر زمون زړونه وګونو کې سره چې درانه شو په سپیدي کنه ومن بيننا وبينك حجاب زمون او استامنس کې فردي دي مونتانینو حق نینو پرانه شو لا خبره ها نافیسه دا خپل قول د کفارو ده ها کفارو وی زمون زړونه باندې زمونږه وګونه باندې زمون پسترګو سدي پردي او کفارو د قبیح نسبت الله تعالی تبکو ها او س عیب پیدا معتزله دا خبره کی چې اسناد د قبیح نشي کولای غي خو بکو کنه نو الله تعالی د هغه کافرانو هغه وینا داغی حکایت وکو الفاظ سے رب بدل لها مانا اکدا ختم الله على قلوبهم الله مهر لګولې د دې په زړونو نه دا د دې غواینا نه چې زمونږ زړونو په پردو کې د دې په وګونو خدای مهر لګولې نه دا د دې غواینا نه چې زمونږ وګونو ګران دي زمونږ استامنس کې فرده ده دا معنا دا والا ابصارهم ډیراور دا حکایت شلو په سبغه نسبت تقبیح په کې چاته رانه الله تعالی خامس جواب او تعویل لري چې اي يكون حکایت انداد نقل شي لما دا هغه قول كانت الكفر تو يقولون چې کافرانو به ها سبه مثل قلوبنا في اكنه دا قول ویل دي سي نورم ویل ځکه مثلو بګراو زمونږ زلون فی اکنتن په پردو کې دي مما دا هغه سنه تدعونا چې تمون بل الیه غیتا وفي اذاننا وقر زمونږ وګونو کې درنواله دي
ومن بیننا و بینک حجاب زمونږ او ستا منځ کې څه ده حفیظ صاحب دا نقل یې ولیکو الله تعالی نو تحکما و استهزاء بهم دا یې تحکم کو په دې پورې او دا یې څه کوله دا یې څه کوله خو لاندې لیکلي د دې تحکم او د دې استهزاء پته نه لګېږي هذا یعرف بالذوق السلیم دا په څه سره پیژندلی کېږي دا ګوره د دې تعلق د ذوق سلیم سره دی هغه په دې خبرو پوهېږي ها مونږ یې طالبانو ته داسې مثال ورکو حفیظ صاحب ها کله کله یو وړوکی دی او نافرمانۍ کې پوهېږې او ته ورته وایې چې هلکه ګورې بیا به دې ګیر کم او به دې وخم سزا به نو هغه تا ته وي زه نه خوږېږم زه نه خوږېږم نو بیا یې ته راونیسې ولي محمده او راکېدې پې او هغه چغې وې ته وایې زه نه خوږېږم زه نه خوږېږم نو اوس د هغه وینا ته را نقل کړئ څه دپاره یې نقل کړئ اوس پورې استهزام کوي هغه چغې وایي ته وایې زه خو نه خوږېږم دا زه خو نه خوږېږم ټکی چې ته وایې نه دا د هغه د هغې قول څه کوي حکایت کوي خو حکایت یې د څه دپاره کوي دې نور دا سزا وله سیوا کوي چې څه ورسره ټوکې هم شي څه خو دا سزا هم ده څه به ورسره نو الله تعالی فرمایي چې دا خو تاسو وایي چې زمونږ وګونه زمونږ دا زمونږ نو دا هغه تحکم او استهزا شو په خپله ژبه کې سړی پوهېږي په پردی کې ګران دی ها نو دا تحکم او استهزا ده بهم په دې پورې كقوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه اپی سے دا چې ده دام حکایت دام څه ده ای دی به د بعثت نه مخکې د څه نه مخکې چې نبی علیه الصلاة والسلام لا مبعوث شوی نه دی رالیږلی شوی نو دی به وي لا ننفک مما نحن فیه من دیننا مونږ د خپل دین نه جدا کیږو دا پریدو حتی یبعث النبی الموعود تر هغه وخته پورې چې نبی علیه السلام کوم باره کې چې وعده شوی ده چې هغه مبعوث شوی نو موږ د دې نه څه نه کېږو نو الله تعالی څه فرمایي لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرک منفکین حتی دا د دې هغه بیانه رسول الله مبارک ته شاته رسول من الله یتلو دا د دې کوینا ده کنه ده نو الله تعالی دای غره حکایت کړي کدا حکایت او تحکم او استهزاء نشي او دا خبر شي نبی غره کی زبرازي الله تعالی خو خبر ورکو چې دی به نه جدا کیږي تر هغه وخت چې نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام راشي بیا به جدا شي دی خو بیا هم جدا نشو اګه کفر کیسو نو الله تعالی یو خبر ورکو دی خو هغه چلو نه کو نو بیا خو خبر کاوی کیږي نو پته ولګیدل چې دا خبر نه دی دا حکایت ته دا تحکم او استهزاء نه وي ولکه پوهیږئ کنه بس وایي پارس پوهیږو السادس او شپږم چې کوم دی نه تعویل لري چې ان ذلک فی الاخره اپی سب دا ټول خبره به پسې کی او په آخرت کې قبیح مبیح نشته دی ښا پوه نه شولې هغه دارو تکلیف نه دی کنه دارو اے دلته خو دې د ایمان نه سکیږي محرومه کیږي نه اخو دارو العمل دی هغه چې د ایمان نه به محروم شي نه هلته خو د محرومۍ څه خبره نشته نه هلته نسبت کولی شي الله تعالی ته د ختم او د پوه نه شولې ان ذلك في الاخره جدا بسکی وهذا ليس بقبيح لان الاخره ليست بدار تکلیف پوهیږي بل دا خبره چې دا خو د دې د عمل جزا ده وسو نو دې ته ظلم هم نشي ویلې دا عین عدل له وسخه عین خالق نو چې دا په آخرت کې نه آخرت خو برازي نو مستقبل له نو بیا تعبیر ولې په ختمه سره شوی دی نو انما اخبر عنه الله تعالی د دین خبر ورکو په ماضی سره لتحققه تحقق ته اشاره ده تحقق سمانا وتيقن وقوعه د دې د وقوع یقین ته د دې یقیني ده چې ماضی څنګه یقین ويشهد له د دې خبري تایید کی دا قول الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ونحشرهم من براجم کو دی لره د قیامت پر ورځ باندې علا وجوههم په مخونو باندې چې مونږه راجم کو ندی برا روان په مخ باندې ها وجوه یومئذ عامله ناصبه عامله
او په داسې حال کې به موږ راجمو کو چې عميا او بکمن وصم. عميا دا د علی ابصارهم غشاوه شو، ابوکمن پوهیږه به خبره باندې دا څه شولو دا بچاړاګانې او سمن سبې ای سمره لارې چې دي د حق د وینا یا د اوریدو یا د لیدو هغه ټولې لارې به موږ څه کړي. السابع اوم جواب او تعویل لارې چې ان المراد بالختم وسم قلوبهم. حافظ صاحب د ختم معنا اے ختم ده ها د ختم معنا پوهیږه به خبره باندې د ختم معنا څه ده؟ اے یو مخصوص نښه ده، اے یو مخصوص مهردانه چې بند کړی دی، یو مخصوص داغ په الله تعالی لګولی دی ها د څه دپاره چې فرشتې پیژني ها نه فرشتې به ورسره بغض کوي او نفرت په ترې نه کړي ها. نه مراد د ختم نه په طریقې د استعارې سره لاندې لیکلي وسم قلوبهم د دې د زړونو داغ دی بسمت په داسې داغ او نښې سره تعرفها چې دغې نښې لره پیژني الملائکة فرشتې فیبغضونهم دې سره به څه کي ویتنفرون منهم او د دې نه به څه کي نفرت کي. نو دعاګانې به ولم نه غواړي. وعلى هذا المنهاج کلامنا وکلامهم په دقه طریقه باندې به زمونږ خبرې او د دې دغې دې خبرې به د چا د معتزله خبرې وي ها پیما فاغا سکه یضاف چې داغه نسبت وکړلې شي الى الله تعالی الله تعالی تاغه ما یضاف څه شي ده من تبع کاغه تبع دا ک اذلال له ک ختم ده ک اقصاد پرون تیر شو کنه په نه شو لا خبره باندې ها مونږ به وایو چې د دې ټولو نسبت الله تعالی ته حقیقتا له اس قباحت نشته ده ځکه تمام ممکنات دا واقعه بإيجاده تعالی وقدرته تعالی. پوهیږه به خبره باندې معاصی ټیک ته قبیح دي، ګناهونه قبیح دي، خود دې په ایجاد کې څه نشته ده قبح اګه قبح شته ده د دې په کسب کې شته ده او په اتصاب کې چې ځان په دې موصوف کې بده کې څه ده قبح ده. ما ته ګوره یو سړی دی ستاسو محشي لیکلی دی او ښکلی پینټر دی خطاط دی او یو شکل یې جوړ کو سم وران شکل یې جوړ کو وران پوه نه شولې نو هر سړی به وایي چې لکه دا شکل خو سم وران دی خو دې جوړونکي ته به وایي چې لکه دا ډېر ماهر دی ها زبردست شکل یې راښکلی دی ولکه تاسو نه پوهېږئ مصور دے تصویر او صورت جوړ کو او سم ناشنا انداز کې وران وران سکو جوړ کو پوهیږه به خبره باندې نو هر سړی به وایي چې دا د کمال نه ده د مهارت دا صورت ښکلی نه دی خو دا مصور یې څه دی پوه نه شولی به خبره باندې په مصور کې به څه نه راځي یا یو ماهره کاتب دی ماهره چې داغه په مهارت کې شک نشته دی کوک خط لیکي یو ټکی کوک وبولي کې ها نو دې ټکی ته خلک وایي چې دا کوک دی خو هغه ماهره ته څوک کوک نه وایي ځکه خو دی ماهره نه پوهېږي به خبره باندې نو دک شان دا معاصي او دا ټول څیزونه چې څوک کسب کی څوک په دې موصوف دی فی الحال هغه ته به څه وایي قبح نسبت پکې او چا چې پیدا کړی دی هغه ته د قباحت نسبت نه کېږي دا خو ستاسو مشاهده ده پوه نه شولی ابي صاحب ها دا قباحت کاتب ته نه ځي دا د مکتوب کې لګیا دی پوه شولی خلق هغه مکتوب ته نسبت کې دا داسې دی لکه دا خط خراب دی دا هغه سړي ته نه وایي چې سړی څه دی پوه نه شولی پې نو علی هذا المنهاج بنا په دې طریقه باندې کلامونه زمونږ خبرې وي او کلام د معتزله وي په هغه څه کې چې کوم نسبت الله تعالی ته وشي که تبع ده او که اذلال ده او که د دې په شان نور څیزونه دي وعلى سمعهم